عزیزانو دا بیان ستاسو په مخ کې را روان دی چې دا الله پاک انعام شده خلق کم یو دومره مهرباني وکړي چې یو د نیکانو خلقو منل دي او یو د نیکانو خلقو لار اختیارول دي. اوس په دې مسله باندې ځان پوي کوي چې د نیکانو خلقو په منلو باندې به کار وشي چې سو پورې دا هغه خلقو لار سړي اختیار کړی نه. مثلا اولیاء الله دي مونږ او تاسو ټول دا وایو چې اولیاء د خدای چې دي دا مونږ منو، لیکن هغه اولیاء چې سکړي دي هغه مونږ نه کوو. اوس آیا صرف په دې منلو ټکو باندې به مونږ ته نجات وشي چې سو پورې دا هغه خلق لار مونږ نه اختیار کړي؟ دا اولیاء یا د پیغمبرانو علیهم الصلاۃ والسلام کار دې صرف د الله لار خودل چې دغه لار خدای ته تللی. اوس پاغه لار به ته په خپل روانېږي نو ان الب منزل مقصود ته رسې. پیغمبرانو کار څو الله ته دتلو لار خودل. یو لک سلیری زره پیغمبران دې د پار راغلیو چې تاسو هغه لار خلق ته خوایي چې کوم لار خدای ته تللی، د شیطان لارې نه بچ کړئ. کوم قوم چې د پیغمبر په وینا په لار روان شو نو خدای ته ورسېږي. کم قوم چې د پیغمبر وینا شاته غرزولا او په ګپې واړولا هغه قومونه تباش. نو یو صرف د الله والو خلق منل دي او یو داغي لار اختیارول. اوس زمون په دې ملک دا تبلیغی جماعت والا چې د دوی څه کار دی؟ تاسو ټول په ایمان وای چې تبلیغی جماعت والا کم جماعت تلاړ شي چانه روټای غواړي ها او بغواړي بستر غواړي کټ غواړي اسنو وای یو کتاب دے ور سره چاغه تا سه نکات وای د تبلیغ یو شپږ نکتې کلمه ده، حج ده، زکات ده، روزه ده، منځ ده، کلمه ده. راشي رونو کې نه چې دا مونږم صحیح کو تاسو ته صحیح به تمره خبرې دینه مخ کې نه یا کوم کارونو کې چې ثواب زیاتی هغه فضائل بیان کی چې دې کې تمره ثواب دې دې کې تمره ثواب دې. 10 نمبر 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 10 نمبر
اوس د دې بنیاد چایخه د دې بنیاد ایخه مولانا الیاس رحمت الله علیه. مولانا الیاس رحمت الله علیه د نننا سل شپږ شلې کاله مخکې تیر شوی. دا مولانا الیاس چې چا لیدلی ما هغه سړی لیدلی دا هغه سړی عمر 103 کاله. مولانا عبدالمعبود نامه وا د سواد د دې کوهستانونو ټول عمر په هندستان کې پاتې شوی او د ډېر لوی علم او د ډېر لوی ولایت خاوند. هغه چې د مولانا الیاس رحمت الله علیه کومې خبرې ما تکړې دي ما سره کیسټ کې ټیپ دي اما ټیپ کړی. ما ته تاسو کو چې دا مولانا الیاس صاحب څنګه سړیو. ما ته وی بچیا پښتنه مکوا داغه د نیکای درته زحال نشم ویلې چې هغه څومره نیک دومره نیکو چې په سبق کې یو ځل طالب په مسواک باندې داسې په دې پوزه وواږ. نو ماخام ورغه هغه طالب کوټې ته او ته معافي وغوښته. مولانا الیاس د دومره لوی علم خاون او طالب لورغه ته معافي وغوښته چې ما تنن په مسواک والے نو ما معاف کا. اسنه چې په قیامت کې د دې پکړ رانو نشي چې تا طالب ولی په مسواک والے. زخپله ویش کاله استاد پاتې شوی طالبان می مرګ لوالی دي ما خو یو طالب نه معافي نه. مولانا عبدالمعبود صاحب وی چې په دې تسلی و نشو. سحر ما پس راغه او ما ته وی چې ترا سره په جرګه لار شه چې دې طالب نه جرګه پیو کو معافي کیو. د خدای د بے نیازه اس پته نه لګي که په قیامت کې په دې مارونی سي چې دا طالب دی ولی والے او پاسوا د دې ولی جواب به څنګه کو. نو وې ځان سره په جرګه بوتلم او طالب په جړا شو چې حضرت زخم ما معاف کړ ما خو سویلی وینه بچیا ما ته معافي دا تقوا و. څوک بو کی دا روټ اخلاص مليان یا پیران دا بو کی دا نه د جیبونو ګن کپان. دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه تقوا د دې تبلیغ بنیاد دی خیر. د دغه تقوا برکت چې نن په روس کې روسیان مسلمانان کړي دوی په چین کې چینیان مسلمانان کړي دوی په هغه امریکا کې امریکایان دوی مسلمانان کړي په لندن کې انګريزان دوی مسلمانان کړي په جرمني کې جرمنیان دوی مسلمانان کړي په سودان کې سودانیان دوی مسلمانان کړي په فرانس کې فرانسیسیان دوی مسلمانان کړي. دا ټول دنیا ګټ ګټ ته دوی رسیدلی دي او هغه پیغمبري اسلام ورته پیش کړی دی او دا اړې دنیا په ګټ کې نن مسلمان شته د دوی د برکت. نن په پاکستان کې وګورئ دوی پسیم غادي سچل دی لکه وای دوی له امریکای نه پیسې راځي
د امریکای نه ولا پیسې راځي چې د اسلام تبلیغ کوي، نو شکر نو باسي. دا څه د ټوکو خبره ده چې یو سړی کور بال بچ پریدي او یو کال له بار ملکونو کې سلورو میاشتو لګرځي، سلويختو ورځو لګرځي. دا څه ټوکی دا څه کولی دی؟ مولا ته وایي چې په ګرنیټو لګي، چې په ګرنیټ لګېدلې ته خو 2 ورځو له بار نه دی. یو امام او هغه د تبلیغیانو خلاف چې کلی له د شپې لاړو سار بچراغه زوی نه به تاسو کولی چې څوک مړ خو بنو. مطلب دا دی چې چرته کفن مپن خو چاره وړي نه دی، ته خو د مړو کار کوي. دیو جنا عزیزانو سوچ وکړه. زما عملی طور تبلیغ کې سوا د اشتباهګانو نه زنیم ګرځیدل خپل. زما زامن دي کله کله پکې زی، خو دا می ایمان دی چې دی وخت کې د زمکه د سر د پاسه که یو سړی شکل شان شوکت خبره اترې د مسلمان جوړول غواړي، نو هغه یو دغه ډله ده ګوره، بل نشته. کدا څنګه ده یو ډله. د روزه کې زما جمعات ته د عربو جمعات راغله، نو زه چې جمعات ته ورشم دوی وګورم بسترو سره داسې ناس دي. اگر اخبار خبر را یاد شي چې ریون کا اجتماع جو تھا وہ کچھ بچھڑے ہوئے صحابہ نظر آتے. بچھڑے اجتماع دا څه ولا کړه پاتې شوی صحابه چې بستری دی او پزما کناس دی لکه د یتیمانو په جمعات. نو پکې د ابوظبي او د سودان عربو پکې ځوانان لکان ځوانان یو پکې د مکه کې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پکانو پکې وشته، یو پکې د طائف. نو مانه پښتنه وکړه عربي کې او د ابوظبي او د سودان او د طائف نه راغلي بيدګر مولا په جماعت کې تبلیغ. علم امریکای پیسې استولې سودان ته چل تلار شهر بيدګر مولا جماعت کې تبلیغ وکړي. دا څه سړی توپ دي؟ دا ته سړی ځامن ورکړي. خبره دادا چې هغه د ابوظبي او د سودان عرب چې دي زما په دې یو ټکی لیونی شو چې واقعي دا یو خاص درد چې مونږه د سودان او د ابوظبي نه تر دې او رسول بیا د روزه ته ګو روزه به څوک د کوره بار تیر کی د روزه ته نه چې زرا وته ما 2 غنټې مې ورته تیر کینو بار را پسې را منډه وای. عزیزانو عرض می داو چې د اسلام والله العظیم قبل معنا شتا بل ترجمه نشتا، د لا اله الا الله محمد رسول الله بل معنا نشتا. هغه ماتوریدیا او فستوایاو دا د علم کلام علما چې دي دا که چاته اشتباهي بیا د ما سره ځان له خبرې وکړي چې دلته د ماتوریدیا او سمانات نامه عقیده دا او د فستوایاو څخه عقیده دا یا د جبریاو څخه عقیده دا، ما سره ځان له خبرې وکړي. د لا اله الا الله بل معنا نشتا، جیس نشتا مگر کشتنو الا الله بل څوک نشتا. او محمد رسول الله نشتا مگر الله دی او محمد داغه پیغمبر دی. استبسکه من یطیع الله والرسول، چا چې د خدای او د رسول اطاعت وکړو نو فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین